کته تیار او کته تیار نه مرګ برازي کته نیک عمل کړي او کنه دې کړي دا مرګ برازي در روان دي دې لپاره تیارې پکار دي نو اول خلکو سره خو لازم داري چې چاته مرګ راځي او پوه شو چې دې سړي دې خدای ته مرګ نږدې شو د القدن حالت دي نو دا به ورته تلقین کوي تلقین پیژنې داغه په مخ کې به ته اشهد الله اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمې به دا به مولي ته نوی علماء لیکلي دي چې څوک چې وفات کیږي ذوالقدن والا ته څوک چې د نزع په حالت کې دی هغه ته به دا نه وایي چې ووایه لا اله الا الله ووایه اشهد ان لا اله الا الله وجه څه ده ځکه هغه ته ډېر تکلیف دی د هغه نه روح وځي هغه په مصیبت کې دی نو چې مصیبت کې دی ته ورته مه وایه چې ووایه هغه د مصیبت د غم د وجې نه ووایه چې نه وایم نو که نه ویلې وویله نو کېدای شي چې الله جل شانه د دنیا نه چې دی کافر تیر کړي نو دا به ورته نه وایي چې ووایه شا به ووایه داسې نه چې هغه دا ونه وایي چې نه وایم نو تلقین دې ته وایي چې ته به یې وې هغه ته به اورول کې ته به وې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله الله یو دی محمد دا الله رسول دی دا دې ته تلقین وایي نو چې مسلمان ان شاء الله او مونږ د سوالای نو هغه ذهن ته وراشي چې هلکه دا کلمه خو ویل غواړي دا د کلمه د شهادت خو ویل غواړي په دې باندې خو ژبه خوځول غواړي او دا مو ته کله رانصیب کېږي زما وروره زما خوري چې مو تر دې کلمې دپاره کار خو کړی یاد ساتئ کوم بیماران چې دي اپریشن ورته وکړي او بیا یې کله نشه ځي دا نشه هم یو قسم مرګ دی که نه نو کله چې دا نشه د ده نه وځي نو په دې وخت کې سړی کوم ذهن کې چې څه پراته کوم مواد هغه په ژبه باندې وایي تاسو به لیدلي که څوک فلمونه ډرامې ګوري به پکې فلمونو خبرې کوي که څوک پکې ګیلکار یا د ګیلکارۍ خبرې د نشې د وتو په حالت کې کوي څوک به څه اوتې بوتې وایي څوک ګډې وډې وایي خو چې څوک ګورې ذکر والی تاسو به وګورئ به پکې ذکر کوي الحمدلله زما والدې ته مور ته دا څه کال دوه کاله مخکې اپریشن هم ورته کو نو چې اپریشن هم ورته وکړو نو هغې چې کله هوش کې راتلله او نشه کې ختمېدله نو خو دې وخت کې بېخوده انسان که نه نو زمونږ مور الحمدلله څه ویل سبحان الله الحمدلله الله اکبر زما یو ورور دې ویډیو هم کړی و او ویډیو هم بیا مونږ ولیدله همدا قسم دی دا الفاظ یې ویلو سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله همدا الفاظ یې ویل الحمدلله نو کله یاد ساته چې کله ستا په ذهن کې څه پراته یو کم مواد نو د تکلیف په وخت کې به د بېهوشۍ په وخت کې به ستا د خولې نه هغه مواد دي اوس ذوالقدن هم یو قسم بېهوشي ده رسول الله سلم فرمایي ان للموت سکرات واورئ د مرګ دپاره ګوره ډېر تکلیفونه دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره عظیمه هستي ده چې د هغې بیان د نشم کولی چې څومره عظیمه هستي ده د دې ما سره درجې نشته د دې ما سره الفاظ نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د عزت د عبادت دا ختمه ده خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي د دومره تکلیف دی ورته عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي یو وړه کاسه وه پیالې وه په دې کې اوبه پرتې وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې کې لاس ورکړ او فرمایل به ان للموت سکرات بېشکه د مرګ ډېرې سختیانې دي او ډېر تکلیفونه دي